बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन به ان شاء الله موږ الکترومagnetism سٹارټ کوو او که تاسو مطلب د نوټس غواړئ نو واتساپ چینل لینک چې کوم دی دا په ډسکرپشن کې دی نو هغه جوائن کړئ. ها الکترومagnetism څه ته وایي؟ الکترومagnetism مطلب داسې برانچ د فزکس چې په هغه کې موږ د چارج میګنیټک پراپرټي سټډي کوو. دې ته موږ وایو الکترومagnetism او د دې کنسپټ په اولی پیر چې کوم دی هینز اورسټډ ورکړو. هینز اورسټډ په 1819 کې صحیح ده کنه. دې مطلب د الکترومagnetism دای څنګه ډیسکور کړو، د چارج او د میګنیټک په منځ کې کوم دی ریلیشنشپ اسټابلیش کړو دا دې څنګه مطلب ډیسکور کړو. نو دې داسې چل کړو کنه چې دې یو راډ واغستو او د هغه راډ نه دې کرنٹ پاس کو. نو چې هغه راډ دې کرنٹ پاس کو دی ویل وای چې دا راډ چې کوم دی د میګنیټک کنورټ کیږي چې دې کرنٹ پاس کې وای څنګه وای داسې ځکه چې دې نه تیر چا پیر آیرن فیلینګ کې خودل آیرن فیلینګ چې کله کې خودل او دې نه کرنٹ پاس کو نو د آیرن فیلینګ چې کوم دی کنه دې پسر مطلب دې موومېنټ سٹارټ کو د کنډکټر ارګید. نو دې نه دې دا ویل چې دا زموږ سره دا راډ سره کنورټ شو میګنیټ ته او داسې میګنیټ چې هغه د کرنٹ د وجې مطلب as long as the current is passing through the conductor the conductor will act as a magnet who is the current is stop کله چې current stop شي نو زموږ سره بیا الکترومagnet کار نه کوي. نو داسې میګنیټ چې هغه داسې کنډکټر چې هغه د کرنٹ د وجې نه میګنیټ کیږي هغه ته موږ وایو الکترومagnet. دې به دوه خبرې وکړي. دی ویل چې دا میګنیټک فیلډ کوم چې د الکترومagnet سره دی دا زموږ سره په څه باندې ډیپند کوي. دی ویل کچری د دې راډ نه څومره زیات کرنٹ پاس کې نو هغه عمر بستا سره دا میګنیټک فیلډ سی وای. بل کچری دې ته ډایرکټ ریلیشنشپ ته بل دا خبره وکړه کچری د دې راډ نه مطلب ته لری زی ډیسټنس سی واکه نو تاسو سره به د کنډکټر میګنیټک فیلډ کې کمیږي یعنی د میګنیټک فیلډ از انورسلی پروپورشنل ډیسټنس فرام د کنډکټر دس از ناٹ د ریډیوس صحیح ده. نو بیا چې کله ته یو دوه کوانټیټي کومنس کې چې پروپورشن هغه ته ختمول غواړي نو ته یو کانستنټ لګي نو دلته چې کوم کانستنټ موږ لګو هغه زموږ سره د میو ناټ ډیوایډ بای 2 پای او دا میو ناټ ویلیو چې کوم دا زموږ سره برابر ده د 4 پای زبر ټنس پر ماینس 7 نو چې دا تاسو یاد ټسلا میټر پر امپیر د دې یونټ چې دا ویلیو تاسو یاد دې چې دا راتلی شي. دې ته موږ وایو میګنیټک پرمیبیلیټي څه وایي میګنیټک پرمیبیلیټي مطلب څومره میګنیټک فیلډ لاینز الاو کوي صحیح ده کنه. دې ته موږ وایو میګنیټک پرمیبیلیټي او د دې ویلیو 4 پای زبر ټنس پر ماینس 7 ټسلا میټر پر امپیر ده. اوس ګوره د یو سرکل چې کوم سرکمفرنسي مطلب دا به خپل چاپیره په سرکولر فارم کې ارینج کیږي کنه نو دا موږ ظاهرو د لینک نه د ال نه نو سرکمفرنس څه برابر ده یعنی 2 پای ار په دې څه شم لیکل ال شم لیکل دې 2 پای ار په دې چې ال ولیکم او دا ال دلته د دې سره ملټیپلای کوم نو زما سره دا فارموله سره نشي بي ال میو ناټ آی ال د کوم ځای نه راغلی ګوره ال مطلب د دې سرکل سرکمفرنس څه برابر ده 2 پای ار او دې موږ وایو لینک الیمنټس او دا لینک الیمنټس موږ سره ډینوټ کوو د ال نه نو دې په ځای موږ ولیکو ال او دا دلته ملټیپلای کوو بي ال میو ناټ آی صحیح ده چې دا فارموله تاسو یادي. اوس بدی باندې کوېسچن څنګه راتلی شي زموږ سره بدی باندې کوېسچن داسې راتلی شي تاسو به دوه کنډکټرز دي او بدی کې کرنٹ په سیم ډایرکشن کې روان دي دا یو بل اټریکټ کوي دا یو بل ریپیل کوي داسې دوه کنډکټرز دي بدی کې کرنٹ په اپوزیټ ډایرکشن کې روان دي دا یو بل اټریکټ کوي یو بل ریپیل کوي. نو ګوره ورته هغه چې هغه کې تاسو وایي چې دوه کنډکټرز دي دا دوه کنډکټرز دي صحیح ده او بدی کې کرنٹ چې کوم دی کنه دا داسې په اپورډ ډایرکشن کې روان دي په دواړو کې کرنٹ. نو ګوره دا رولز دا کوي دا زما سره څه دی هند نو دا کنډکټر دی د دې کنډکټر نه به تیر چاپیره زه د لاس داسې نو کوم ځای کې چې زما د فنګر انر طرف ته دي نو میګنیټک فیلډ به مونږ د څه نه ظاهرو هلته د کراس نه او کوم ځای کې چې زما دا فنګر مطلب دا راډ دی دا پین زما سره راډ دی نو دا داسې پروت دی نو دې طرف ته زما انر راځي که نه او چې دا ته زه داسې تاو کړم نو دې بل طرف ته به زما سره څه راځي آوټ سایډ میګنیټک فیلډ نو دا به زه د ډاټ نه داسې د دې بل راډ نه دلته به زما فنګر څه ته راځي دننه نو زه به د کراس نه ظاهر کم دلته به زما سره فنګر سره راځي آوټ ورډ نو زه به ډاټ نه ظاهر کم. یاد ساتئ کله چې میګنیټک فیلډ مطلب یو کراس راشي یو ډاټ راشي نو دلته به زما سره میګنیټک فیلډ صحیح مینیمم میګنیټک فیلډ به کم ځکه د یو بل افیکټ به کینسل ای دلته به زما سره میګنیټک فیلډ صحیح سترانګ یعنی میکزیمم نو بی میکزیمم دی چرته آوټ سایډ. او یاد ساتئ چې میګنیټک فورس ډایرکشن به د میګنیټک فورس ډایرکشن به همیشه د میکزیمم نه چرته مینیمم طرف ته بی مینیمم ته چې دا تاسو ته یادي. نو ګوره زما سره دلته میګنیټک فورس به د کوم ځای نه مطلب د بهر نه به انر سایډ ته لګي د بهر نه به انر سایډ ته لګي نو مطلب دیز ټو راډز ویل اټریکټ ایچ ادر. نو څومره آسان شو لکه فار ایگزامپل دا اے دی او دا بی دی او تا ته څلور اپشن درکړي اے اینڈ بی ویل اټریکټ ایچ ادر اے اینڈ بی ویل ریپیل ایچ ادر اے اینڈ بی ویل نو افیکٹ آن ایچ ادر کن نایدر مطلب نن اف دیز یو اپشن هم نه دی نو اے اینڈ بی ویل اټریکټ ایچ ادر. اوس زما سره یو بل کوېسچن کوو پې چې تاسو پې صحیح پوه شئ الکترومagnetism کې سټوډنټانو ته ډېره مسله نو چې صحیح پوه شئ. اوس زه د کرنٹ ډایرکشن اپوزیټ کوم بدې کې کرنٹ داسې روان دی او بدې کې کرنٹ داسې روان دی صحیح ده. نو اوس ګوره تاسو ته ما څه ویلي چې دا ما سره اوس راډ دی کرنٹ پکې څه دی الټه دی نو اوس به زه د کرنٹ ډایرکشن کې به دا تم کوئ صحیح ده که نه نو تم د کرنٹ ډایرکشن کې رااله فنګر دلته څه دي انورډ دي نو دې بل طرف ته به صحیح آوټ ورډ نو زما سره به دا څنګه راشي نو چې چېرته انورډ فنګر راځي نو کراس چېرته آوټ ورډ نو ډاټ. اوس ګوره دلته زما سره فار ایگزامپل دا پین داسې پروت دی یا دا راډ دی داسې پروت دی چې اوس د دې میګنیټک فیلډ تم اپورډ ډایرکشن کې نو زما سره فنګر ان سایډ طرف ته راځي او دلته به دې بل طرف ته بهر سایډ طرف ته نو زه به دلته څه ولګوم کراس ان سایډ طرف ته راځي او دلته به زه څه ولګوم ډاټ. او تاسو ته ما کله چې میګنیټک فیلډ ډایرکشن سیم راشي هلته به میګنیټک فیلډ صحیح میکزیمم نو ستاسو نه دا کوېسچن هم کیدای شي چې تاسو ته دوه راډز درکړي او تا ته وایي چې په کوم ځای باندې میګنیټک فیلډ میکزیمم دی په کوم ځای باندې مینیمم دی صحیح ده که نه
نو دلته به زما سره میګنیټک فیلډ سره راشي میکزیمم ځکه چې سیم راغی او بهر به میګنیټک فیلډ اتوماتیکلی مینیمم صحیح ده کنه نو فورس به د ان ساید نه اوټ ساید ته لګي ان ساید نه کدا ا دی او دا بی دی صحیح ده کنه نو تاسو سره به فورس د ان ساید نه اوټ ساید ته لګي نو زموږ سره به دا یو بل څه کوي ریپیل کوي اټ ویل ریپیل ایچ ادر صحیح ده اوس به دې کې یو بل کوېسچن هم راتلی شي که چېرې تاسو ته درې راډه درکړي صحیح ده داسې درې راډه دي او مطلب دا خو سیم میګنیچیوډ والا و که نه زه اوس میګنیچیوډ چې کوم دی هغه ډفرنټ کوم ستا سره میګنیچیوډ څه دی ډفرنټ دی فار ایگزامپل دا دی 1 امپیر دا دی 2 امپیر او دا دی 4 امپیر نو یاد ساتئ force magnetic force is directly proportional to the current I1 and I2 صحیح ده کنه الته به میګنیټک فورس ډیر لګي چې کم طرف ته چرته کرنٹ سیوای نو کرنٹ د چا سیوا ده دی مطلب ډایرکشن خو سیم دی نو بیا هم را معلوم کا صحیح ده کنه نو زما سره به دلته به فینګر دننه ځي نو کراس دلته څه ډاټ دلته کراس دلته څه ډاټ دلته څه کراس دلته څه ډاټ صحیح ده کنه نو ستا سره به مطلب یو خو دا کلیر شو چې دلته میګنیټک فیلډ څه دی ویک دی صحیح ده دلته میګنیټک فیلډ څه دی ویک دی نو مطلب دا دی چې دا به خو آوټورډ طرف ته ځي دا راټ خو اوس کوېسچن دا دی چې دا به کوم طرف ته ځي نو دا به تا ته به وایي چې دا ا دی دا بی دی او دا سی دی نو تا ته به وایي چې بی ویل موو ټوورډ سی که بی ویل موو ټوورډ ا که بی ویل بی اټ ریسټ او یو به بل اپشن که نن اف دیز نو ته به وایي چې بی ویل موو ټوورډ سی ولې ځکه چې د دې دواړو پراډکټ نه کوم میګنیټک فورس والا دغه راځي هغه سیوا راځي نو دې د وجې نه بي به چې کوم دی هغه به زموږ سره او که چېرې دا کیس داسې وی دا درې راډه دي او دا م 1 امپیر و دا م 1 امپیر و دا م 1 امپیر و صحیح ده که او درې واړه څه 1 امپیر دي صحیح ده اوس به بیا به دلته به کراس راشي ډایرکټ زه کوم صحیح ده دلته به ډاټ تاسو ما نور پوهې کړئ دلته به کراس دلته به ډاټ دلته به کراس دلته به ډاټ صحیح ده نو اوس ګوره چې دا به دې باندې څومره فورس لګوي نو دا به هم به دې باندې هغومره فورس لګوي نو د دې د وجې نه کرنټ سیم دی نو فورس به هم سیم وي نو زموږ سره به که تا ته اوس ووایي چې دا فار ایگزامپل بي دی او دا ا دی آیا دا به موشن کوي نه بي ویل بي اټ ریسټ ځکه چې میګنیټک فورس څومره پې دا لګوي مطلب یې دا چې څومره ځان ته راکاږي که نه هغومره دا هم ځان ته راکاږي نو د دې د وجې نه به زموږ سره چې کوم بي والا دی که نه دا به په ریسټ کې پاتې شي صحیح ده نو دا داسې کوېسچن یې تاسو له به دې باندې راتلی شي اوس زموږ سره په سالینایډ کې که چېرې دا لا استعمال کړي نو هلته ان نمبر اف ټرنز دي نو څه به وکړي میو ناټ ان آی ان زموږ سره څه دی نمبر پر یونټ لینګث نمبر اف پر یونټ لینګث که چېرې یو سالینایډ ته کمپریس کړي نو په هغې کې به نمبر اف ټرنز دا به خو ریمین سیم وي خو لینګث به څه شي کم شي نو لینګث چې کم شو که نه نو میګنیټک فیلډ څه راځي انورسلی پروپورشنل ټو لینګث میګنیټک فیلډ دا ال چې دلته راولي نو انورسلی پروپورشنل ټو لینګث نو ستا سره به چې لینګث کم شو میګنیټک فیلډ به سیوا کړي داسې که سالینایډ سټریچ شي نو لینګث څه شو سیوا شو نمبر اف ټرنز خو ریمین سیم دي صرف د سټریچ کو نو ستا سره چې لینګث سیوا شو میګنیټک فیلډ به څه شي کم شي دغه شان که سالینایډ دوه ایکول پارټس ته کټ کړي نو بیا په دوه مطلب بالکل ایکول پارټس نو نمبر اف ټرن خو سیم دي او لینګث مطلب یو هم نمایي شو بل به هم نمایي شي نو ستا سره به بیا میګنیټک فیلډ څه وي سیم وي چې دا تاسو ته پته وي دغه شان میګنیټک فیلډ چې کوم دی که نه میګنیټک فورس دا ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته میګنیټک فیلډ ته مطلب یو راډ دی په هغې نه تېر چاپېره میګنیټک فیلډ دی نو دا میګنیټک فورس چې کوم دلته پیدا کېږي دا به ډایرکټلی پروپورشنلی دی میګنیټک فیلډ ته کرنټ ته لینګ ته او ساین تیټا یاد ساتئ دا تیټا د چا په مینس کې ده دا د میګنیټک فیلډ او د لینګ په مینس کې ده صحیح ده اوس لینګ زموږ ویلي چې ویلاسټي څه برابر ده ډسټنس پر یونټ ټایم یعنې دلته لینګ نو مطلب چې موږ ته لینګ را معلومو نو وي ټي نو موږ دا داسې مشو لګولی چې د ایل په ځای موږ څه ولګو د ایل په ځای موږ وي ټي ولګو صحیح ده کیو د آی په ځای کیو ډیوایډ بای ټي نو ټي به خو د ټي سره کټ شي نو ستا سره به دا فارموله راشي کیو وي بي ساین ټیټا صحیح ده بل به دا یاد ساتئ تا ته به اکثر وایي چې یو پروټان دی یو الکترون دی او دا مونږ په یو سیم میګنیټک فیلډ سیم دی او پرپینډیکولر ټو د میګنیټک فیلډ هم دواړه پرېښودل نو اکثر سټوډنټان دا سوچ کوي چې پروټان ماس سیوا دی نو په دې باندې به کم فورس لګي او الکترون ماس کم دی نو په دې باندې به زیات فورس لګي خو داسې نه ده تاسو په دې فارموله کې ماس نه نو اټس مین میګنیټک فورس از انډیپینډنٹ آن د ماس اف پارټیکل صحیح ده اوس که چېرې تاسو ته وایي چې میګنیټک فیلډ څه ته وایي نو میګنیټک فیلډ اصل کې زموږ سره ریشو ده د فورس to current and length صحیح ده د دې یونټ د فورس یونټ نیوټن دی د کرنٹ یونټ میټر دی
او د کرنٹ یونټ امپیر دی او د لینث یونټ میټر دی. نو نیوټن پر میټر پر امپیر. صحیح ده. دې ته مونږه بل څه نوم وایو میګنیټک فیلډ نه علاوه؟ میګنیټک انډکشن، میګنیټک فلکس ډینسټي، ناٹ میګنیټک فلکس. دې ته به سوچ کوئ دی ورډزونه ده. صحیح ده. میګنیټک فلکس ورته نه وایي. اوس زمونږ سره یو رول دی، مطلب میګنیټک فورس ډایرکشن دپاره. هغه زمونږ سره دا دی چې دا زما هینډ دی. صحیح ده. نو زما دا کم فنګرز چې دي، فنګرز دا به د میګنیټک فیلډ په ډایرکشن کې ږدم. صحیح ده. دا تم به د ویلاسټي ډایرکشن ښایي یا د کرنټ ډایرکشن. صحیح ده. او دا چې کوم پام دی دا به ماته د فورس ډایرکشن راکوي. صحیح ده. نو زما سره دا فنګرز دي، دا د میګنیټک فیلډ وي د څه د ویلاسټي او دا اف به د فورس. لکه دلته یو کوېسچن اوس زمونږ سره د مطلب که چېرې کوېسچن راشي که نه چې دا زمونږ سره یو وایر دی او زمونږ سره چې کوم میګنیټک فیلډ ډایرکشن دی هغه زمونږ سره د نارت نه ساوت ته دی. صحیح ده که نه؟ مونږ دا ویلي چې د نارت نه میګنیټک فیلډ لاینز راوځي او ساوت طرف ته ځي. صحیح ده. ښه، نو زمونږ سره که چېرې تا ته ووایي چې به دې کې کرنټ اپورډ طرف ته روان دی او ته به دې کې څه رامعلوم که؟ د میګنیټک فیلډ ډایرکشن رامعلوم که. نو دې دپاره مونږ استعمالوو رایټ هینډ پام د پی نه پام رول. صحیح ده که نه؟ نو دا رول څه وایي؟ دا رول تا ته دا وایي چې دا زما سره هینډ دی، نو زمونږ سره چې دا کم فنګرز دي دا به د میګنیټک فیلډ په ډایرکشن کې ږدي. دا چې کم تم دی دا به د ویلاسټي یا د کرنټ ډایرکشن کې ږدي. او دا پام چې کم دی دا به تا ته څه درکوي؟ دا به د فورس ډایرکشن درکوي. نو ته به څه چل وکړې؟ زمونږ سره به فار ایگزامپل دا نارت نه ساوت ته، نو زه به داسې ږدم، فنګرز به د کم ډایرکشن کې ږدم؟ د نارت نه ساوت طرف ته. او تم به د چا په ډایرکشن کې ږدم؟ د کرنټ په ډایرکشن کې. نو که ته وګورې زما پام څه راځي؟ انورډ. نو به دې کې به ستا سره د کرنټ ډایرکشن کم طرف ته؟ انورډ ته. نو آسان شو که نه؟ که چېرې تاسو ته وایي چې دا یو وایر دی، دې کې کرنټ لاندې روان دی، نارت نه ساوت ته میګنیټک فیلډ که هر څنګه راشي کوېسچن، نارت نه ساوت په ډایرکشن کې هینډ ږده، تم چې کم دی که نه دا زمونږ سره د چا په ډایرکشن کې کېږده؟ د ویلاسټي په ډایرکشن کې. نو پام آوټورډ دی، نو د ډاټ نه مونږ ظاهرو آوټورډ. نو ستا سره به کرنټ چې کوم د میګنیټک فیلډ ډایرکشن دی هغه به آوټورډ طرف ته راشي. صحیح ده که نه؟ نو مطلب به دې کې ویلاسټي ډایرکشن به کې به څه ږدي؟ تم ږدي. نارت نه ساوت نه به فنګرز ږدي، نو ستا سره به انورډ راشي. صحیح ده. نو دا تاسو په خپله مطلب یو څو کوېسچنې پې ټرای کړئ، ډېر زیات اسان دی. نو داسې به تاسو رایټ هینډ پام رول یوز کوئ. نو دا زمونږ سره څه دی؟ دا فنګرز به تا دا څه درکوي؟ د میګنیټک فیلډ ډایرکشن، وي به څه درکوي؟ ویلاسټي، او اف به د فورس ډایرکشن. صحیح ده. اوس زمونږ سره بل ټاپک دی، به دې کې میګنیټک فلکس. میګنیټک فلکس څه ته وایي؟ د پروډکټ آف میګنیټک فیلډ ان ویکټر ایریا. مطلب دا زما سره سرفیس دی که نه، دې ته دا بالپین څه دی؟ پرپینډیکولر دی. نو دا د دې زمونږ سره څه راځي؟ ویکټر ایریا. نو دلته به ته څه حالې؟ ویکټر ایریا. اوس که چېرې د دې په منځ کې انګل 0 نو میکزیمم به ستا سره میګنیټک فلکس. که چېرې زمونږ سره انګل 30 ډیګري نو 86% به د میکزیمم راځي. که چېرې 70% مطلب 45 او 70% 60 نو 50% یعنی 1/2 برابري د کاس تیټا په 60 باندې او په 90 باندې مطلب 0 به. صحیح ده. دغه شان زمونږ سره د میګنیټک فلکس یونټ څه دی؟ ویبر یا ټیسلا میټر سکویر. د میګنیټک فیلډ یونټ ټیسلا، د ایریا میټر سکویر. صحیح ده. ها، زمونږ سره د میګنیټک فورس باره کې یو څو ایم سی کیوز پوینټ چې تاسو له یادول ضروري دي چې میګنیټک فورس زمونږ سره ډیفلیکټینګ فورس دی. ورک ډن بای میګنیټک فیلډ 0 ځکه چې یو سنټریپیټل فورس دی. دا زمونږ سره یو ډیفلیکټ فورس دی. مطلب دا چارج صرف چې میګنیټک فیلډ ته انټر شي که نه دا زمونږ سره صرف څه کوي؟ ډیفلیکټ کوي. یعنی کین ناٹ ایکسلریټ اور ډیسلریټ د چارج. صحیح ده. بله خبره زمونږ سره angular acceleration or time period by the magnetic field is 0. Only change the direction of velocity. اوس کچری یو magnetic field دی او هغې ته یو چارج داخل شو، نو که دا بالکل پرپینډیکولر د magnetic field ته داخل شو نو ستا سره به دا چارج چې کوم دی که نه دا به په سرکولر پات کې تاویږي. کچری 0 ډیګري یا په 180 باندې نو دا به په سټریټ پات کې ځي. نو مطلب ځکه چې ساین تیټا په 0 او په 180 باندې صحیح
0 وی کنه نو میګنیټک فورس کې ساين تیټا ده صحیح ده نو کچره میګنیټک فورس کې ساين تیټا ده نو ساين تیټا چې کله ته 0 پټ کې یا 90 یا 180 پټ کې نو تاسو سره به میګنیټک فورس 0 برابر راځي بل کچره انګل تا ته وای د 0 نه ګریټر دی او د 90 نه کم دی نو هلیکل پات کې بداوي اوس زموږ سره امپورټنت فارمولیز دي ریډیوس والا ټایم پیریډ والا انګولر فریکوینسي والا او فریکوینسي والا اوس دا فارمولیز ناراضي پکار نو تل مطلب دا فارموله د کوم ځای نه راځي ګوره کله چې یو چارج میګنیټک فیلډ ته داخل شي نو د دې چې کله ته ریډیوس کیلکولیټ کې یا ای اور ام ریشو کیلکولیټ کې نو زموږ سره د میګنیټک فیلډ کې چې دا کم میګنیټک فورس دا اصل کې د چا برابري د سنټریپیټل فورس میګنیټک فورس تا ته الریډي پته ده کیو وی بی برابر دی او سنټریپیټل فورس تا ته پته ده د ام وی سکویر ډیوایډ بای آر برابر دی دا به د دې سره کټ شي نو ستاسو سره به کیو بی به برابر شي د څه د وی ډیوایډ بای آر صحیح شو دا فارموله یاد ساتئ اوس ګوره او دلته ورسره ام ساري ګوره دا فارموله چې تاسو یاد کړه کنه تاسو ته به ډېر څیزونه او د کوم ځای نه څومره زر راوځي نو دا یو فارموله یاد کړه د دې چپټر چې څومره فارمولې دي تقریبا تاسو ته به هغه ټولې یادي ګوره هغه ټولې فارمولې د دې نه څنګه راوځي زه تا ته وسیم ما ته ګوره بیا زه زر ریوایز کوم صحیح ده ګوره که زه تاسې چل وکم دا چارج او ماس یعنی دا ماس لاندې راولم دا بي دلته ملټیپلایډ کم نو آیا دا فارموله به ما سره داسې نشي بی آر تا دا نه ویلي چې وی برابر دی د آر اومیګا د پروډکټ اف ریډیوس ان انګولر ویلاسټي نو زه دا داسې نشم پټ کولی آر ډیوایډ بای بی دا آر به د دې آر سره کټ شو نو د دې په ځای زه تاسو ته پته ده که نه چې دا زموږ سره څه برابر دی 2 پای اف ډیوایډ بای بی 2 پای فریکوینسي ریسیپروکل سره ټایم پیریډ نو 2 پای ډیوایډ بای ټي صحیح شو نو اوس ګوره دا زموږ سره د چارج څو فارمولې راغلي نو تا ته به کله ویلاسټي درکړی میګنیټک فیلډ به درکړی ریډیوس به تا ته چارج ټو ماس ریشو کله به انګولر ویلاسټي میګنیټک فیلډ درکړی بیا به دا فارموله استعمالي کله به تاله فریکوینسي درکړي میګنیټک فیلډ پای خو تا ته ویلو معلومه نه ده صحیح ده که نه دغه شان کله به صرف ټایم پیریډ درکړی تا ته به چارج ټو ماس ریشو معلوم کا نو مطلب چې تا دا فارموله زده کړه نو مطلب د دې نه بیا دا څومره فارمولې راوځي صحیح شو اوس ګوره دا فارموله چارج ټو ماس ریشو چې دا تا زده کړه ګوره د دې نه نورې څومره فارمولې راوځي اومیګا ډیوایډ بای بي صحیح شو دا د څه برابر دی یعنی که چېرې تا ته وایي چې انګولر ویلاسټي را معلوم کا او چارج ټو ماس ریشو یې درکړی نو ته به څه چل وکړې دا بي به دلته ملټیپلایډ کړي نو بي چارج ټو ماس ریشو دا به ستا سره د انګولر ویلاسټي فارموله راشي یا د انګولر یا چې د کم انګولر فریکوینسي ده د هغې فارموله صحیح ده داسې د فریکوینسي والا هم ته کالکولیټ کولی شي نو چې دا تاسو ته پته ګوره د فریکوینسي والا به څه راشي د فریکوینسي والا نو د فریکوینسي والا به څه راشي فریکوینسي دلته دا فریکوینسي صرف ولیکه بي به د چا سره ملټیپلایډ کړي د کیو ور ام یا بي کیو او ام به لاندې راشي ام 2 پای ام 2 پای ام 2 ام پای څه خبره نه چې دا فارموله ته یاد کړه نو ټایم پیریډ د دې ریسیپروکل ده نو ټایم پیریډ به څه راشي ام بي کیو ریسیپروکل مطلب چې الټه به ولیکې که نه یعنی مطلب 2 پای ام به بره ولیکې او بي کیو به لاندې ولیکې اوس ګوره د دې نه نورې څومره فارمولې راوځي چې دا تا زده کړه د دې چپټر تاسو ته ما ویلي که نه ډېرې فارمولې دا فارمولې چې زده کړه کیو اوور ام ویبر وی ډیوایډ بای بي آر څومره اسان داسې چې مطلب تاسو مطلب لږ غونته کې کنسپټ کلیر کړئ لږ غونته کې سوچ وکړئ چې دا فارموله څنګه راځي نو تاسو ته ډېر څیزونه اسانېږي مطلب بیا که کوېسچن تا ته ډېر هم واړی راواړی اوس ګوره که چېرې تا ته پکې مومنټم درکړی نور څیزونه درکړي نو څنګه ترې راوځي ګوره دا ام د دې سره ملټیپلایډ کړه نو څه راځي ام وی ډیوایډ بای بي ولې تاسو دا نه ویلي چې مومنټم پروډکټ اف ماس اینډ ویلاسټي از ایکول ټو مومنټم
نو پی اوور بی صحیح شو کنه. دغه شان نور ډیر شی فارمولې چې کوم دی د دینه راوځي او دلته څه دی آر صحیح شو. نو اوس کچری تاسو ته وایي چې مومنټم را معلوم کا نو مومنټم به د څه برابر راشي مومنټم برابر راشي کیو بی آر. کچری تاسو وایي ګوره انګولر مومنټم دواړه طرف ته ریډیوس ملټیپلایډ که څه فرق خو نه وي ګوره د میتھمیټکس دا رول دی چې دواړه طرف ته به نو دا ستاسو سره څه شو انګولر مومنټم. نو کچری تاسو وایي چې انګولر مومنټم را معلوم کا نو کیو بی آر سکویر صحیح شو کنه. دغه شان داسې تاسو دام ویلو کنه چې مومنټم برابر دی د بی آر کیو بی آر د دې مطلب دا ما د هغه ځینه ولیکله صحیح ده مطلب بی آر مې د کیو سره مومنټم. اوس ولې تاسو دا نه ویلي چې کیو بی آر زه لیکم چې مومنټم برابر دی د 2m کاینټیک انرژي نو انټرم اف کاینټیک انرژي د دې فارموله رااله صحیح شو. ولې تاسو دا نه ویلي چې کاینټیک انرژي د ای وی ناټ برابر دی وی ناټ ولټیج دی نو اوس د دې نه 1/2 mv سکویر صحیح شو ای وی ناټ. نو ستاسو سره به ویلاسټي را معلومه زه ډایرکټ کوم 2 به د دې سره ملټیپلایډ شي 2 ای وی ناټ ډیوایډ بای ام. نو دغه شان د ویلاسټي فارموله نو چې دا فارموله تاسو ته یاد دی نو که زه دلته د دې ویلاسټي په ځای وس دا پټ کم نو ستاسو سره به بله فارموله راشي صحیح ده کنه. دا اوس ما په ټوله ټیبل فارم کې لیکلي نو مطلب مې دا دی چې دا یو فارموله یاد کې تاسو څومره سیزونه مطلب ټول چپټر فارمولې درته زده شو صحیح ده کنه. نو اوس راځي نو دا فارموله څنګه راغله تاسو ته ما ویلو چې مطلب که یو چارج دی هغه میګنیټک فیلډ ته انټر شو نو زموږ سره چې کوم میګنیټک فورس دی هغه د سنټریپیټل فورس برابر دی نو ام وی ډیوایډ بای کیو بی. نو د ټایم پیریډ فارموله مې چې هلته را کالکولیټ کړه 2 پای ام ډیوایډ بای کیو بی. انګولر فریکوینسي د دې نه راوځي کیو بی ډیوایډ بای ام فریکوینسي والا کیو بی ډیوایډ بای 2 پای ام صحیح شو کنه. ها دغه شان اوس Q over M ratio د الکترون د لپاره 1.75 ضرب 10⁻11 ده د ټول نه زیاته میکزیمم کولم پر کیلوګرام د چارج ټو ماس یونټ دی. دغه شان د پروټون د لپاره 9.6 ضرب 10⁻7 تاسو ګورئ کمیږي د الفا د لپاره 4.8 ضرب 10⁻−1 کولم پر یعنی چارج ټو ماس ریشو د چا لپاره میکزیمم ده د الکترون لپاره د چا لپاره بیا کمه ده پروټون لپاره د ټول نه کمه ده چا ده د الفا. د نیوټرل پارټیکل یا د اټم لپس چې تاسو په کوېسچن کې وینئ که تاسو څومره ویلوګانې درکړي که نه تاسو به زیرو لګوئ تاسو چې چارج ټو ماس ریشو څه ده زیرو یا میګنیټک فورس څه ده زیرو. ګوره میګنیټک فورس لپاره 3 کنډیشن یاد ساتئ که چېرې اټم لپس لیکلی شوی نیوټرل لیکلی شوی یا تاته وایي چې په سټریټ لاین کې یا په پیرلل انټر شو یا په 180 ډیګري انټر شو نو ستاسو سره به کیو چې زیرو شو نو میګنیټک فیلډ به زیرو شي صحیح شو. نو دا هغه فارموله ده د دې نه بیا دا فارموله راوځي بیا چې مطلب 2 وی ناټ بی آر سکویر دا فارموله چې راوځي دا وی ناټ ولټیج دی. نو وګورئ angular frequency and time period are independent on radius او دغه شان frequency تاسو فارموله کته شي پاغي کې radius به تاسو تخکاره نشي. دغه شان linear momentum ما چې ویل چې الته مطلب دا زمونږ سره کیو ور ام وی بی آر ام د دې سره ملټیپلایډ کنه دا به زمونږ سره ام وی د سره برابر دی مومنټم. نو کچره تاسو مومنټم کانسټنټ دی او دوه چارج مطلب یو پروټون دی یو الکترون دی د دې خو تاسو چارج معلوم دی کنه د دې ریشو را معلومه کا یا نور بدل چارج یو پروټون دی یو الفا دی د دې ریشو را معلومه کا. دغه شان تاسو مایل ریډیوس سره ملټیپلایډ کا نو انګولر مومنټم براشي. تاسو اوس انګولر مومنټم درکړی کیو درکړی بی درکړی تاسو به یار دا فارموله خو ما نه ولیدلې دا د کوم ځای نه رااله نو هغه داسې راوځي. ګوره کوېسچن کې تا ته هېڅ سم نه کوي صرف فارمولې درته اړی راړی بیا خلک مطلب سټوډنټان وایي مطلب دا څنګه کوېسچن دی دا خو ما لیدلی نه و. اصل کې د هغې مطلب هغه اپروچ صحیح نه کوي کوېسچن ته چې ما نه غواړي څه اول کوېسچن ویلوز لیکه او دغه شان سوچ کوه مطلب چې دا فارموله داسې هم زه چینج کولی شم. داسې وګوره کاینټیک انرژي فارم کې اوس مومنټم د څه برابر دی آر بی کیو دا ماته د هغه ځای نه نو زمونږ سره مونږ دا ویلو چې مومنټم 2m کاینټیک انرژي هم برابر دی. اوس که چېرې تاته یو کوېسچن کوي چې کاینټیک انرژي ایکول ده او یو پروټون دی یو الفا دی نو پروټون او الفا مطلب د الفا خو ډبل ماس دی د پروټون په مقابله کې نو ته به 2m لیکې او د پروټون هغه 1m نو m به د m سره کټ کې
اوس د الفا چې کوم دی چارج چې کوم دی هغه ډبل دی د چا په مطابق د پروټان په مطابق صحیح ده که نه نو هغه ریشو به را معلومه کړي دغه شان که چېرې تاسو ته د ویلاسټي پر ټرم کې وایي تاسو ته ما ویل کاینټیک انرژي د څه برابر ده د ای وي ناټ گین ان ویلاسټي نو دا فارموله ما هلته را معلومه کړله 2 وي ناټ کیو ډیوایډ بای ایم صحیح شو که نه اوس که چېرې تا ته وایي وولټیج کانسټنټ دی د ویلاسټي ریشو را معلوم کړه یو پروټان دی یو دغه دی الکترون دی د هغې ماسز درکړي یا یو پروټان دی یو الفا پارټیکل دی نو گین ان مومنټم دپاره به دا فارموله استعمالوي صحیح ده دغه شان چارج ټو ماس ریشو همیشه یاد ساتئ دا زموږ سره په میګنیټک فیلډ باندې ډیپینډ نه کوي ګوره دا امپورټنټ پوینټونه دي د ایم سی کیوز دپاره د پاس پیپر ایم سی کیوز ما راغونډ کړي چې کوم امپورټنټ پوینټس دي او بس تاسو پکې پوره چپټر چې کوم دی هغه ریوایز شي صحیح ده که نو لیکچر مه میس کوئ دا بیرته خامخا ګورئ په چینل باندې به زه انشاءالله نوټس شیر کوم هغه هم ورسره ګورئ صحیح ده دغه شان ډیپلیکشن چې کوم دی که نه دا زموږ سره چارج پارټیکل ته دا اوس ګوره خلاصه ده د ټولو فارمولو چې داسې ګوره دا څیزونه تاسو یاد کړئ لږ پریکټس وکړئ نو تاسو په خپله ایم سی کیوز شئ کولی چې ډیپلیکشن چې کوم دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی چارج پارټیکل ته انورسلی پروپورشنل دی ماس ته ریډیس ته چارج ټو ماس ریشو ته هم ډایرکټ دی او فریکوینسي ته هم ډایرکټ دی او ټایم پیریډ ته انورس دی او فریکوینسي ته ډایرکټ دی ګوره لورنس فورس خو شته دی نه خو بیا هم مطلب هسې وایم که چېرې زما سره یو الکتریک فورس او بل میګنیټک فورس او هغه ته یو چارج پارټیکل انټر شي نو د دې باندې چې کوم فورس لګي هغه به د دواړو سم وي نو هغې ته موږ وایو لورنس فورس صحیح ده ویلاسټي سلیکټر دا زده کوي ویلاسټي سلیکټر یو داسې ډیوایس دی چې هغه زموږ سره صرف هغه پارټیکل الاو کوي چې هغې کې مونږ مطلب په ډیوایس کې چې کوم ویلاسټي مونږ فکس کړي مطلب چې دا پارټیکل به الاو کې دا نور به نه الاو کې مونږ یو فکسډ ویلاسټي فټ کړي نو دا صرف هغه پارټیکل او هغه کم پارټیکل دا زموږ سره هغه پارټیکل چې د هغې ریشو د ای بای بی برابري یعنی د هغې ویلاسټي چې کوم دی هغه چې کوم الکتریک فیلډ ویلو ده او میګنیټک فیلډ ویلو ده دا دواړه چې په یو بل ډیوایډ کې د دې نه کومه ویلو راشي هغه به نو زموږ سره په ویلاسټي سلیکټر کې ستا سره به میګنیټک فورس د الکتریک فورس برابري نو الې به دا راځي نو الکتریک فورس د میګنیټک فورس برابر کا ستا سره به ای بای بی فارموله راځي خو که چېرې اوس تا ته داسې کیس راغی چې میګنیټک فورس سیوا دی د الکتریک فورس نه نو ته به وی چې وی از ګریټر دین ای بای بی خو که چېرې میګنیټک فورس سیوا دی د میګنیټک فورس کم دی د الکتریک فورس نه صحیح ده که نه نو بیا به وی از لیس دین ای بای بی صحیح شو نو چې دا چپټر تاسو ته داسې کلیري نو دا زموږ سره انشاءالله نوټس به زه په چینل باندې شیر کړم صحیح شو دا زموږ سره پوره چپټر شو صحیح شو